په 400 کې د بجلی د میټرو د چیکینګ په وخت ځینو تنانو د وابډې او چارواکي جوبل کړی دی. د 400 د وابډې چارواکي وایي چې د دوی عملي د اتمانزو په خټکانو محله کې چیکینګ کولو او د ډیوټي په وخت پرې شکیل نومې تن حمله کړې ده او جوبل کړی دی. وایي کو دغه تن ونیول شو نو هغوی به احتجاجونه پیل کړي. د 400 د وابډې چارواکي تور لګوي چې دغه جرم د 400 د پولیسو سره تعلق لرونکي شکیل نومې تن کړی دی چې دوی پرې مقدمه هم درج کړې ده او باید چې هغه دی ونیول شي. زما رفعت الله نوم دی، هایدرو یونین اتمانزی سب ډیویژن چیرمن یم. زموږ سټاف افاقلی سوپرډنټ او وسره دلجان او د نور سټاف چې کوم دی ډي ان ډار سټاف دي سره د ریکوري لوتیو اتمانزی سب ډیویژن اس ان ډای رپورټونه وسره هغه میټر بدلول او پای کې چې کوم دی وسره شکیل سو پولیس والده او 200 کسان وسره نورو چې هغه مونږه په پایار کې نامزد کړی دي هغه وسره چاړو کو زموږ دغه چې کوم دی آزاد کو کړل د سټاف افاقلی چې کوم دی په سره والده الله سي ولدا کړی د چې کوم دی په زخمی کړی په شدید یې زخمی کړی بالا حکم ته دی دغه کو چې زموږ چې کوم دی مونږ تحفظ راکړي او داسې اورو چې دا شکیل چې کوم دی دا پولیس والده نو چې پولیس والا مو سره داسې کار کوي مونږ له پولیس والا نو تحفظ غواړو نو چې پولیس والا مو سره دا لوبه کوي پولیس والا مو سره دا کارونه کوي نو مونږ به چې کوم دی تحفظ د شان غواړو. نو زما ډي پی او سپ ته سپیشل درخواست چې کم از کم دی شکیل پولیس والا له قرار واقع سزا ورکړي. اما سناولان هم د 400 ډیویژن سیکټریم هډ رو یونین دا زمونږه د کم سټاف د 15 سب ډیویژن سره چې کومه وقوه شوې ده نو دا د دې پربور مذمت کو او مونږه محکمې تم دا وایو چې را مونږه تحفظ راکې نو مونږ نه بیا تاسو کار غواړي ځکه چې زمونږه ځای په ځای امپلای بیزتی کیږي نو مونږه دا نشو دغه کول ځکه چې مونږه په خپل مخسر باندې یونین منډي وای او د خپل امپلای لپاره کیږي او جانی نقصان هم کیږي پکې ځکه چې دا لکه دا په لمسم برتی شوی دی نو لکه د لاس ماته داري نو د تنخواه نه ده او د باندې هم محکمه خامخا دا پیسې لګي ځکه چې دا خو د خپل سرکاري کار لته خپل کار له خونه تلی او مونږه د حکومت نم دا مطالبه کوو اس ایچ او 400 نه دا مطالبه کوو چې فورا دا کسان گرفتار کړي شي. باقي مونږه د چیرمن صاحب بار دي چې راشي چې مونږه د هړتال مرتال څه دغه کوو دغه فاینل خبره به مونږه چیرمن صاحب کوي اعلان باغه کوي. دا دغه پیله جزئیات مهته نه دی راغلي خو پولیس مقدمه درج کړې ده او لا تر اوسه پورې په پیغه کې ککړتن لا نه دی نیولې شوی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400